بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ځای چشتي. دا مهال زه راغلی یم شب قدر، تحصیلي شب قدر، علاقه مټه مغلخیل، محله مولیانو محله ده. بادام خان خواته راغلی یم څو ورځې مخکې چې کوم دی زمونږ ملګرو موږ سره رابطې کولې او د ډېر وخت نه بیا رابطې کولې، چونکې موږ فارغه به نه وم د علاقې د حوالې سره تړلې وې. بادام خان د تقریبا سره پاسره یو کال نه په کټ باندې پروت دی، د ګردو چې کوم مرض دی د هغې په دغه کې مبتلا دی او انتهایي غریب غربت سره مخ دی. بادام خان سره به خبرې اترې کوو، خو د ویډیو کولو مقصد صرف او صرف زما دا دی چې بادام خان نن سبا په کوم سټیج کې دی دا الله ته پته را او د دې علاقې خلکو ته پته را چې بادام خان باندې څه تېرېږي او څه مسلو سره مخ دی. نو بادام خان سره به هم خبرې اترې کوو، خو تاسو زموږ دا ویډیو مکمل وګورئ او مخکې شیر کړئ او چې هغه مهیر حضرات ته ورسي چې هغه کوم شتمن خلک ته الله پاک ورکړه او ډېره ورکړې ده او هغوی چې کوم دی نو هغوی ته زموږ د هغوی چې ډېره کتل وي چې هغوی داسې قسم زموږ وروڼو سره چې کوم دی اخلاص وکړي او د دوی سهاره جوړه شي. بادام خان السلام علیکم. وعلیکم بادام خان دا راته ووایه چې روجانه څونه وخت نه بیمار یې په کټ باندې پروت یې؟ زما 4 میاشتې یو کال وروسته په کټ پروت یم. 4 میاشتې یو کال چې کوم دی ته په دې کټ تېرې کړې که نه؟ او دا بیماري زما سټارټ کړه خو اوسه پورې ګزاره کېدله، خو اوس بیخي ګزاره نه کېږي. اوس هغه د ګاډي کریم را سره نشته دی. صحیح ده. کله د چا نه قرض کوم، بله چا نه قرض کوم، خو تر کومه به قرض کول کېږي. لاره چاره بیخي بنده شوه، کار روزګار بیخي ولاړ دی. زما د غم د پلار هم پرېوتی دی، دغه دی دماغ یې کار نه کوي. اوس ساعت کې څه یو ساعت یې ګډې وډې شروع دي راته. بس غربت را په مخه کړي، خدای دې رحم وکړي. امین. څه غوښتنه کې د علاقې د چې کوم اعلی چارواکي دي، زمونږ د وطن مشران دي، سپین روبي دي، الله پاک ولې ډېر شته کړي دي، ډېر شتمن خلک شته دي په دې وطن کې، رسوان دي خلک شته، هغوی نه څه غوښتنه کې؟ بس چې موږ سره څوک امداد وکړي چې زموږ دا بیماري لږه روانه شي. بیخي د کور خرچې خو پرېږده چې زه ته څه وکړه چې زه ګاډي کري رسوي نشته، کله چا نه قرض وکړم، کله چا نه قرض وکړم. اکثر پاتې م شم هفته کې 2 ځله زه یو ځل لاړ شم، بیا د پیسو د وجې ګاډۍ د لاسه پاتې شم. دا دې سیمې کوم دغه دي د شتمن خلک دي یا د زمونږ د وطن نه بهر کوم شتمن خلک دي، الله پاک ډېر څه ورکړي دي. هغوی ته زما انتهایي دغه درخواست دی چې مهرباني وکړئ داسې خلکو چې کوم دی مرسته وکړئ، داسې خلکو سره ودرېږئ، ځکه چې بادام خان نن خو یو بادام خان دی. تاسو وګورئ په دې کلي وطن کې وګورئ، بادام خان به نن د رزق درک نه لګي. کوم چې الله پاک چاله صحت ورکړی دی، جوړ دي، روغ رمټ دي، هغوی څه مصیبت راشي هغوی الله پاک بیا هم هغه ځای له راولي. صحت خو یې شته که نه، غټ نعمت چې کوم دی په دنیا کې دا صحت روغ صحت دی، نو چې الله پاک روغ صحت دله درکړو به دا زموږ دپاره غټ نعمت دی او شکر به ادا کړو په دې باندې. زما هغه تنظیمونو والا ته، زما هغه شتمنو خلکو ته دا خواست چې بادام خان سره راشي ودرېږي، د ده حلوالو والې اوس تر دې ساعته پورې بادام خان له څوک هم نه دي راغلي، د شب قدر سیمې څوک داسې مشر نه راغلی چې شتمن دی یا مالدار دی یا چې کوم دی هغه تنظیمي دغه باندې کارونه کوي، هغوی اوسه پورې د بادام خان احوال نه دی اخیستی. دا خو د زمونږ چې کوم یو ملګری دی هغه مونږ ته کال وکړو او مونږ یې خبر کړو، نو په دغه باندې مونږ رالو، بادام خان سره مونږ میلو شو. بادام خان واده نه دی کړی او واده هم په دې وجه نه دی کړی چې بیمارۍ د وجې چې کوم دی یو غربت دی، بل وخت بیماري ده. نو دا تاسو کتلی شئ د بادام خان دا ټول فایلونه دي. بادام خان پرون چې کوم دی 12 بجې اسپتال کې په نمبر کې پروت و، ډایلایسس صفحې ته پروت و، په نمبر کې پروت و، بیا نمبر 8 بجې راغلی، شپه مې کړې ده، بیا شپه مې کړې چې په باران هم وبیایم، دې طرفه خو هم باران وویلم، ځکه چې دغه حال دی. خو چېرې ده وسوي او د سره د پیسو دلته دغه وي، نو بیا دا ممکنه وه چې دی پرون ګینټه کې واپس راغلی یم، خو چونکې د وس نشته، دا خوار چې کوم دی بېوسه دی، نو دی په قطارونو کې ناست وي، په دې حالات کې دی په قطار کې ناست وي، او بیا زموږ د ملک د هسپتالونو حالات هم تاسو ته معلوم دي چې هلته څه پوزیشن دی او څه روان دي، هغه هم تاسو ټول معلومه ده.
زه اخره کې ستاسو د ټولو کتونکو چې کوم دی انتهایی مشکور یم زما دا ویډیو چې څونه شیر کولی شي دا مخکې شیر کړي چې هغه خلکو ته ورسي چې کوم شتمن خلک دي او د بادام خان زموږ ورور دی زموږ د وطن زموږ د دې سیمې یو ځوان دی چې الله پاک دله صحت ورکړي او خدای پاک روغ رمټ کړي نو دا زموږ دپاره به زموږ د خوشحالۍ خبره به وي او انشاءالله تاسو ته به دعاګانې کوي. ډېره مننه.